الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى تابعيهم ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله رب العزت هر یو سیز لرا مناسب خلقت او پیدائش ورکون کے دے، او اللہ رب العزت پدے کائنات کی د خپل شان مطابق او د استعداد مطابق انتخاب کون کے دے، او د دواړو کارونو بارک اللہ فرمائلی دی: ما کان لهم الخیرہ. په پیدا کولو کې او په انتخاب کولو کې د هیڅ مخلوق هیڅ اختیار نشته دی. الله رب العزت انسان، حیوان، نباتات، ونی او بوټي هر یو له داغه مطابق خلقت ورکړه دی. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. دا هر یو داغه مناسب جوړښت او دا هر یو داغه مناسب استعداد دی. الله رب العزت انسان یو مناسب کار له پیدا کړو چې هغه خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ، چې په انسانانو باندې او په ځمکه باندې دا الله رب العزت حکمونه نافذ کی او دا الله رب العزت قانون نافذ کی. د دې لپاره الله رب العزت انسان پیدا کړو. الله تعالی اغلرا مناسب استعداد ور کړو، بیا غلا او دغه شانت نور سيزونو لا مناسب غذا ورکون کے اللہ رب العزت تے. اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء. رب العالمین دے، رب کل شیء دے. و دا ہر یو چیز مناسب تربیت کون کے اللہ رب العزت تے. دے انسان مناسب تربیت اغلا غذا ورکون کے اللہ دے. حیوانات لا مناسبہ غذا ورکون کے اللہ دے. نباتات لا ونو بوٹو لا مناسبہ غذا ورکون کے اللہ دے. ہر یو لا مناسب غذا ورکی او هغه خپل کمال تا او تربیت تا رسی. د انسان یو خپل کمال لی، د حیوانات خپل کمال لی، د ونو د بوټو خپل کمال لی، د معادن خپل کمال لی، د ارچا مناسب کمال لی. د رب معنی موږ د استادانو نه یاد کړی دا
چې تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا، دمه په دمه کمال تا یو سیز رسول داغه مناسب کمال چوي، الی کماله چې داغه مناسب کمال وي هغه ته رسون کې. انسان په دې کائنات کې د هیرو حیثیت لري، اغلا مناسب کمال ته رسون کې الله رب العزت ته. د انسان مناسب کمال په دې ځمکه باندې څه دی؟ هغه د التشبه بالملکوت والتطلع الى الجبروت. انسان په ځمکه باندې داسې وخت تیر کی لکه د فرشتو غونته التشبه بالملکوت، او په دې ځمکه فرش باندې دی ناست وي خو د تذکرې په عرش باندې وشي التطلع الى الجبروت، چې دی ناست په فرش دی او د تذکرې په عرش باندې کیږي. دا د انسان د نوع کمال لی. د دې نه علاوه نور کمالونه چې انسان ځان له منتخب کی، یا د مال او د دولت کمال، یا د خواهشات او د شهوات کمال، یا د صنعت او د حرفت کمال، هغه کمالونه لکه چې څنګه دنیا فانی ده نو هغه کمالونه هم فانی دي، هغه به دغه شانتی پاتې وي، انسان سره بلدار ته منتقل کېدلی نشي. د انسان کمال چې دی نو هغه د التشبه بالملکوت، چې دی په دې ځمکه باندې وخت تیری نو دی داسې وي لکه د فرشتو په صفت چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. چې دا الله د خبرې نه مخکې کیږي نه، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. او دې په دې ځمکه وي خود د خیالات چی وي او د افکار چی وي نو هغه د عرش سره خبرې کوي، هغه ډېرې اوچتې اوچتې خبرې کوي. تو مرغ سرایی خورش از خاک بجویی مادر صدد دانبان جم زده منقار. چې دې چې کمدنو په ځمکه باندې ناست دی خود د په ملأ اعلی کې تذکیری کیږي او پارش کې د تذکیری کیږي. د هغې دپاره د ده دپاره مناسب غذا پکار وه چې آدم علیه الصلاة والسلام راته نو ورته وویلی شو اما یاتینکم منی هدا، ہدایت پا درزی. اللہ رب العزت داغی دا پارا دلا تعلیم راولے گو، آغا تعلیم عرشیو دا عرش نراغلیو دا برا نراغلیو، پاغی سر دا انسان دا کند دا جہالتنا او دا کند دا مادیتنا، دا کند دا خواہشاتنا، دا کند دا بہیمیتنا، دا حزیز التدنسنا دے پرواز کولشی ذروت التقدس تا ډیر اوچت مقام تا دې چې کمنو پرواز کول شي او اوچت ځای ته دې رسیدل شي. لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی فرمایي یا بنی طر، اے بچیو والوزا او وجعل جناحیک، خپل وزر وګرځه وسشه قرآن او سنت. هغه اسلامی نظام دا اللہ رب العزت دا طرفنا مختشب شوی تعلیم، آغا تربیت آغا دا دو وزری دی چه دے پاغی باندے دیر برخیجی. پا دی ازمکا باندے با وقت تیر کی پشان دا فرشتو باندے، پاغی باندے با وقت تیر کی چه دا با ناسوتی فرشتوی، ناسوتی فرشتوی دا سبوی دا خاورو نجوڑا فرشتا او دے با دلتوی او تذکرے بے پارش باندی کیگی. چھے دے دا اللہ رب العزت برن راغل قانون او وحی اگر اوالی او اغا خپل کی او پاغی باندی روان شی. آغا اللہ رب العزت دین حنیفی راو لے گا، دین حنیفی چھے ابتدا دا غید زڑنا کیدا علا وحی القلب، ابتدا دا زڑنا کیدا او خکارا کیدا پاندامونو باندی او خورید پا عالم باندی
لیظهره علی الدین کله. هغه دین حنیفی نه صرف رهبانیت او نه چې کمدنو د مادیت او د خواهشاتو خلافو. هغه دین حنیفی د الله رب العزت را لېږلی شوی دستور او نظامو چې انسان پاغې باندې وخت تیری، پاغې باندې خپل عقیده برابر کی، پاغې باندې خپل عمل برابر کی، پاغې باندې خپل کردار برابر کی، ټول زندگی پاغې باندې برابر کی. کاغه د خلوت ته، کاغه د جلوت ته، کاغه د فرد ده، کاغه د اجتماع ده، کاغه د تهذیب ده، کاغه د تمدن ده، کاغه د کور وخت خاندانی او فیملی پلانینګ ده، او کاغه د سیاسی زندگی ده چې ټول زندگی په هغه نظام او په هغه قانون باندې برابر کی. د الله رب العزت پر علی ګلی شوی دین باندې د زړه نه شروع کی. هغه ته زمونږ اساتذه او شيوخ توحید وای چې د زړه تعلق د الله رب العزت سره برابر کی، او بیا هغه نظام عمل تراوزی. کاغه زمونږه تهذیب ده، معاشره ده، زمونږه غم او خادی ده، زمونږه استاسو سیاست او قیادت ته هغه د هغې د لاندې شي، په هغې باندې برابر شي. دا دین حنیفی معیشت سره تعلق لري، دا دین حنیفی معاشره سره تعلق لري، دا دین حنیفی د معاشرت سره تعلق لري، دا دین حنیفی سیاست سره تعلق لري، دا دین حنیفی عدالت سره تعلق لري، دا دین حنیفی عدلیه سره تعلق لري، دا تعلیم سره تعلق لري، صحت سره تعلق لري، دا قیادت سره تعلق لري، سیاست سره تعلق لري. هیڅ یو شعبه د دینه بهر نه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي وضاحت کو، قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اسلم وجهك اسلم قال اسلمت لرب العالمين فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الله رب العزت ځان حواله کول دا الله رب العزت نظام، دا الله را لېږلی شوی کتاب خپل زندګۍ کې او په عالم باندې د هغې حاوي کول دا دین حنیفي و. د هغې محنت کول، د هغې دپاره د دعوت او د تبلیغ او د تنفیذ چې کمدنو خواری کول، دا د انسان کمالو. انسان دې له راغلی و دنیا ته، دا د انسان ذمہداري وه. یورپی اقوام لکه څنګه چې شیخ صاحب مخکې وفرمایل، هغه یو عزم لرو او یو اراده لرله، اگر چې الحمدلله ثم الحمدلله د علماء کرامو دارنګي د مدارسو د مبلغینو د قرآن کریم د داعیانو او د اشاعت التوحید والسنه د قرآن کریم په دې جمع غفیر او د الله رب العزت د توحید او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت خورولو باندې د هغې هغه پروګرام ناکام دی، د هغې هغه میشن ناکام دی. هغې یو پروګرام لرو، هغې ته یې ویل حرکت العباده، حرکت الاستیصال، چې موږ به د اسلام صرف نوم پاتې کوو او ان کی کہانی رہے گی کہانیوں میں، افسانہ رہے گی افسانوں میں، صرف یو افسانه بوي، صرف یو کہانی بوي چې خلق بداوي چې پخوا اسلامو، پخوا یو بادشاہو داغه نوم ابو بکرو، پخوا یو بادشاہو داغه نوم عمرو، پخوا یو بادشاہو داغه نوم محمد ابن قاسمو، پخوا به خلکو منځونه کول، پخوا به خلکو د الله نوم اغستو. صرف او صرف کہانی به پاتې شي. د تاریخ په پاڼو کې به د اسلام افسانه وي، اسلام به نوم وي، اسلام به کردار نه وي، اسلام به صرف لقب وي، اسلام به ملقب نه وي، د اسلام به صرف او صرف نوم وي او د اسلام کردار گفتار هغه به چې کمدنو ختم شوی وي، صرف کاغذونو کې به نوم پاتې وي.
کاغذونو کې به کمدنو د هغې تذکرې پاتې وي هغه د عزم ولرو په دې عزم باندې هغه هندوستان ته راغلیو حرکت العباده حرکت الاستیصال چې د وی خمونډه اسلام ختمول د اسلام د عقیدې په ځای غلط نظریات راوړل د اسلام د تهذیب په ځای غلط تهذیب راوړل د اسلام د قانون په ځای غلط قانون راوړل او چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشنګوئی فرمایلی و او دای ویلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو لا ينقذن عرى الاسلام عروه عروه كل من تقذت منها عروه تشبث الناس بالتي تليها اولاهن نقضا الحكم واخرهن نقضا الصلاه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو دا خبردار شي اسلام سوکتا سنا په یو ځل هغه نشي غستلې چې په یو ځل د نواخلی خو عروتن عروتن یو کړای بدن اخلي په مزه مزه یو حکم یو حکم یو حکم هغه بدن اخلي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل پکار داوا چې کما کړای مات شي نو او خيار سړی داغه مات سوچ کوي چې اسنه ور پسې بل مات شي خو خلق به بی فکر وي خلق به بی سوچ وي لکه شیخ صاحب فرمایل تفقه به وینا هغه به دا وي چې را د باقی فکر پکار دی چې کما تلی دا هغه خو تلی دا خو چې دا بل رانه مات نه کی نو تشبث الناس بالتي تليها خلق به بل کړه ونی چې کما مات شوی دا هغه فکر بنه کوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اولاهن نقضا الحكم اولانه کړه چې ماتي هغه به اسلام د حاکمیت ماتي د سرکاري محکمونو به شروع کوي او داغي اسلام به اول ماتي چې داغي واخلي چې کم څوکیدار دی کم حارس دی کم چوکیدار دی هغه ولا غافل کی هغه ولا ختم کی نو بیا مال لوټ کول او خزانه لوټ کول هغه به چې کبدرو آسان وي اولاهن نقضا الحكم اولانه کړه چې ماتي هغه به اسلام د حاکمیت ماتي ابو بکر صدیق الله رب العزت په دې پویا کړو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله فتنه ډومبای راوچته شو او ویل شو چې مونږه زکات نه ورکو حاکم وقت لا بداد نبی علیہ السلام حق او مونږه ابو بکر له نه ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل اينقص الدين وانا ابو بکر صدیق فرمایل اينقص الدين وانا حي دین به ماتیږي دین به کمیږي او ابو بکر به ژوندې وي سوال نه پیدا کیږي انتهایی نرم سړی انتهایی سختی وکړه ځکه اولنه حمله په سرکاري اسلام شوی و چې هغه ویل چې موږ سرکار له بیت المال له زکات نه ورکو بالکل یې د زکات نو انکار نه وکړي خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل اينقص الدين وانا حي دین کې به کمی راځي او ابو بکر به ژوندې وي ابو بکر وی کنن دا کړای ماته شو تر قیامت به دا کړای ژوندې نشي دا بنن دفن شي او بیا به راوچته نشي الله رب العزت هغه په ذریعہ باندې د دین حفاظت کو یورپ هغه هم د اغه ځای نه شروع کړه چې کوم ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو اولاهن نقضا الحكم چې اولنه کړه ماتیږي هغه د سرکاري محکمو ماتیږي د سرکاري محکمونو د حاکمیت د اسلام هغه به ختمي دویم ورپسې به د اسلام د حاکمیت تصور ختمي چې د اسلام د پاره په دې دور کې د حاکمیت حق نشتا نه دور دا جدا دور دی زمونږ چارسدی مفتی سے فرمای مدذله العالی وی خلق دا وی چې هغه زمانہ بل او واستبل زمانہ بلبل په باغ کې ناشته کوي دغه ترانه هغه ودا ښکارا کی چې اساطیر الاولین دار تیر دور سره لګیدو اوسنی دور سره نه لګي اوس پدې کې لګ چینجز پکار دی اوسنه دور اسلام ته دی دور تقاضی نشي پورا کوله دا ماډرن دور دی او دا کمپیوټرایز دور دی دا ټیکنالوژیز دور دی او اسلام د دې ضرورت نشي پورا کوله د خلقو د افکارونو د خلقو د سوچونو نه د خلقو د فکرونو نه داغینه به اسلام حاکمیت وباسي چې اسلام چې کم دنو هغه د حاکمیت سټیج ته نشیتله اسلام بند کړي په چار دیوالای پوري د مدرسې په چار دیوالای پوري دارنګ اسلام بند کړي د جمعات په چار دیوالای پوري
اسلام بند کوي لنډ لنډ تر مړی خخولو پورې یا تر ډولۍ تر راوستلو پورې چې د یو څو رسوم د اسلامي او بقای اسلام اگر دے دور سره موافق نہ دے اقبال ویلیو وی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق مسلمانان بداغی پا پروپیگنڈو کے راشی زان بنا بدلی او قرآن کے با چینجز راولی افکار غامیدی اگا چه کمدنو سنت اللہ بدلی اگا قانون الہی بدلی محرفین دا حدیث منکرین دا حدیث اگئی چه کمدنو کوشش او محنت کی چه دا اسلام شکل بدل کی او آغا اسلام راولی چه کم دا امریکی خوخی او کم دا یورپ خوخی کم چه کمدنو دا برطانی خوخی او آغا اسلام اگر آمخی تا کی کوشش کی او خوارے کی خو اللہ رب العزت ہر دور کی نبازین دا اثر پیدا کریو علماء دیوبند دا غی حلالی اولاد او دا غی حلالی مشن چلون کی اغیلا اللہ رب العزت اوصاف ورکڑیو جذب قلندرانہ کردار قاہرانہ گفتار دلبرانہ اغیلا اللہ رب العزت اوصاف ورکڑیو پہ اسلام باندے مینو او اللہ رب العزت پہ اسلام مین کڑیو حبب الیکم الایمان کتب فی قلوبہم الایمان امتحان اللہ قلوبہم للتقوی دا غی چکم دنو دا اللہ پا دین پویومو دا اللہ پا دین عاشقانومو اغیلا اللہ رب العزت جذب قلندرانہ ورکڑو دویم اللہ رب العزت اغیلا کردار ورکڑو کردار قاہرانہ چه دا غی پا کردار کی دا اللہ دینو دا اللہ رب العزت دین غالب دے لیظہرہو علی الدین کلہی نبی علیہ السلام چه فتح مکہ کیوں فرمائل چه تحت قدمی موضوع محدثین ذکر کئی نبی علیہ السلام داو نوائل چه سازاو چه زوا چه کم دنو دا جاہلیت قوارین ختم کم او دا جاہلیت رسومات پا ختم کم بلکہ نبی علیہ السلام او فرمائل چه موضوع بس ختم شو کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع دا اللہ دا قانون خلاف چه کم یو سیزو جاہلیتو کاغا حکم جاہلیتو افا حکم الجاہلیت یبون کاغا عبادت جاہلیتو افا غیر اللہ تأمرونی آبدو ایوہ الجاہلون عبادت غیر اللہ جہالتو حاکمیت غیر اللہ جہالتو نبی علیہ السلام فرمائل چاگا موضوع تحت قدمیہ ازماد خود لان شو یعنی محان شو ذلیل شو اللہ رب العزت آغی خلقلا ورکڑو کردار کاہرانہ دا غی پا عمل کی دا غی پا صورت کی دا غی پا سیرت کی اسلامو دا غی پا صورت کی اسلام دا غی پا سیرت کی اسلام دا غی کردار کی اسلامو اللہ رب العزت والا ورکڑو گفتار دلبرانہ چاگی کی چه کمدنو ناسحانہ انداز دا انبیاءو انا لکم ناسح امین بغیر دا تفسیق بغیر دا تزلیل بغیر چه کمدنو دا تکفیر نا اگئی دا اللہ رب العزت دین خور کرو نہ تکفیر نہ تفسیق نہ تزلیل او دا اللہ رب العزت دین خلق تورسو دا غی دا حقیقت نے خبر کرل آنگا دا علماء دیوبند حقیقی جماعت ترجمان اگا چه کمدنو نن منگاو تاسو پاگی کے ناستیو زمنگ مشرانو اگئی سرا دا دی مشن اہمیتو زمنگ دا مشرانو پا عمل کی دا مشنو زمنگ مشران پا دی مشن بانی قربانو اگئی دا چه کمدنو خلقو تورسو ذات فکر نکو دا خپل زان فکر نکو اگر از شیخ سے مدذل العالی قائد محترم اوائل ملگرو تے آمرانہ انداز کی اوائل چه کپا ما پس سو کنزل کئی زما دا جواب اجازت نشترے دا چه کمدنو دا انبیاء کرام و اخلاق تی دا انبیاء کرام و اوصاب تی دا ذات پبارکی اگئی تپوس ندے کڑے اگئی سر دا مشن غمو دا پروگرام غمو اگئی دا مشن پا مخ کی بوزی زمان پا جوان کی الحمدللہ اگئی قدم واغست چه دا یورپ او دا برطانی اگا پروپیگنڈا او دا یورپ او دا برطانی اگا پروگرام چه اگئی وی چه اسلام با دا مدرسی پا چار دیوالے پوری وی الحمدللہ زمان قائد محترم دا غی دا بارکول دا پارا محنت کی خواری کی چه دا پروگرام بہر شی سرد ملک دا سالمیتنا
او د ملک د حفاظت نه هغوی خواری کوي او محنت کوي زمونږ کشرانو نه وفاداری غواړي زمونږ د کشرانو نه اطاعت غواړي زمونږ د کشرانو نه هغوی سره مرسته غواړي که زمونږ د طرف نه هغوی سره چې کمدنو مرسته نه وي هغوی سره وفاداری نه وي هغوی سره اطاعت نه وي او د هغوی په حق کې حاملول نه وي نو کیدی شي په یو محاذ د هغوی په تزل قدم بعد ثبوتها کیدی شي چې هغوی ووایي چې ملګري مرسته نه کوي ما خو یو لوی کار ته اراده کړې وم چې زه به دا اسلام د سرکار د محکمو نه خلکو را ایستلی دی او زه به د سرکار محکمو ته رسوم او زه به چې کمدنو د حاکمیت سټیټ ته رسوم هغوی یو عزم کړی دی که د وحدت المدارس قیام دی که هغه د هغوی چې کمدنو ځینې اقدامات دي دا زمونږ د کشرانو نه وفاداری غواړي زمونږ د کشرانو نه اطاعت غواړي زمونږ د مشرانو ملاقاتونه هغه د شیخ صاحب خال شیخ صاحب مدظل العالی په انداز هغه ضمیر خرید دي ضمیر فروش نه دي زمونږ مشران الحمدلله زمونږ قائدین الحمدلله هغه ضمیر فروش نه دي د هغوی ضمیرونه نه خرڅېږي د هغوی نظریې نه خرڅېږي هغوی به د نورو ضمیرونه اخلي هغوی ضمیر خرید دي هغوی نورو ظاهرو له خپل میشن ورکوي خپل پروګرام ورکوي چې موږ د خپلو مشرانو د مشورې تایید وکړو او موږ د هغوی اطاعت وکړو الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي